وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف په مینه محبت سره وړاندې کړئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر لرے او نزدین راتلونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو بزرگانو مهمانانو میزبانانو تاسو ټولو ته خوش آمدید هر کله ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما عزتمندو جمعه مبارکه ورځ او د سوره بقره 14 نمبر آیت تلاوت میں ستاسو تر مخه وکړلو. تر تیرې جمعې پورې مونږه د منافقینو شپږ عیبونه بیان کړي وو. په سوره بقره کې اتم آیت نه والا تر شلم آیت پورې دا 14 آیتونه د منافقینو متعلق دي. څه دپاره؟ دې دپاره چې منافقینو کم عادتونه وو چې دې عادتونو نه ایمان وال ځان وساتي. نن زمونږه بیان کم موضوع چې دی هغه دا دی د صحابه کرامو ایمان نه ډکې عقیدې. صحابه کرامو څنګه عقیدې وي؟ الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، او هر کله چې وویلی شي لهم دې منافقینو ته آمنو ایمان راوړئ. دې منافقینو ته چې وویلی شي ایمان راوړئ نو دوی په جواب کې څه وایي؟ دوی وایي قالو دوی وایي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء څنګه چې ایمان راوړی دی دې بېوقوفه خلکو. څنګه چې ایمان راوړی دی دې بېوقوفه خلکو. صحابه کرام علیهم رضوان ته بېوقوف ویل. الله فرمایي دې خلکو په شان ایمان راوړی. سیدنا صدیق اکبر په شان، سیدنا عمر فاروق په شان، سیدنا عثمان غنی په شان، سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم الله تعالی وجهه الکریم په شان ایمان راوړی. نو دوی څه وایي؟ دوی وایي آیا موږ ایمان راوړو چې څنګه دې احمق خلکو راوړی دی؟ صحابه کرامو ته احمق ویل. احمق څه ته وایي؟ هغه سړي ته چې عقل کار نه کوي. بیوقوف کار به ته یو ورته ښایي او دوی به بل کار کوي. نو دې منافقینو ته د ایمان راوړلو حکم وشو. دوی په جواب کې وي او ورته وویل شو چې د صحابو په شان ایمان راوړئ. دوی وی مونږ ایمان نه راوړو د دې بېوقوفو په شان. دې نه څه خبر معلومه شوه؟ دې نه دا خبر معلومه شوه چې کم یو انسان د صحابه کرامو په شان ایمان وي، څنګه ایمان چې د صحابه کرامو دا ایمان وال دی، او چې د صحابه کرامو ایمان نه اخوا ایمان وي بیا هغه ایمان الله ته غوره نه دی. ولې الله فرمایي اولئک وعدهم الله الحسنى، دوی ټولو سره الله د ښېګړې د جنت وعده فرمایلی چې دا ټول جنتیان دي. اوس معلومه شوه چې ایمانونه په دوه قسمه دي. یو د منافقینو ایمان دی چې الله او الله رسول خواته وي خو له زړه نه نه تسلیموي. قرآن نازلیږي له زړه نه نه تسلیموي. او یو ایمان د صحابه کرامو ایمان دی. صحابه کرامو څنګه ایمان؟ هغوی ایمان څنګه الله او الله رسول متعلقو، او د منافقینو الله او الله رسول متعلق څنګه ایمان؟ دا زموږ نن بیان دی. صحابه کرامو څنګه ایمان افروز، ایمان نه ډکې عقیدې وي.
ما عزت مندو. صحابه کرامو داسې یو ایمان و الله او الله رسول متعلق چې څه به الله رسول وویل دوی به آمنا وصدقنا. ایمان تقاضا خو وګوره، بدر میدان ته ووتل، یو طرف ته 314 دي، بل طرف ته زرو نه تعداد بره دی، یو طرف ته ماښام روجې میاشتې 3 کجورې یو ګیلاس اوبو باندې روجې ماتی کېږي، بل څه نشته، او بل طرف ته په یو ټیم باندې 10 اوښان حلالیږي. ابو جهل حضرت عمر راولېږلو، په دې وخت کې ایمان نه وراوړی. وګوره چې څه حالاتو کې دي، وایي بالکل لاغره شوي کمزوري دي چې په اوښو باندې ناستي داسې ښکارېږي لکه مړي جنازې چې روانې، دومره کمزوري، نیستي وه، غربت و. نو ابو جهل څه وایي؟ وایي پړي راغونډ کړئ، تورو کار نه دی، 314 کسان راغلي دي، په پړو باندې به تړو او ځان سره به مکې ته بونځو. نو هغه ورته وایي ستا خبره په خپل ځای باندې ټیک. عمر ورته وایي ستا خبر په خپل ځای ټیک، خو په خدای مې د قسم مې دومره پوره عزم، دومره مضبوط عقیده او یقین سره راوتی دي چې یو به نه ترې پاته کېږئ تاسو. دي خو 314 تورې هم کمې دي، پوره نه دي، لختې چا اوچتې کړي دي، خو جذبه او ایمان کامل دی، ایمان مضبوط دی الله او الله رسول متعلق. تر دې پورې چې نبی علیه السلام مشوره کوله، و یو د ابو سفیان لښکر دی، تجارت نه ډک را روان دی، او بل طرف ته ابو جهل مونږ باندې حمله کوي، کم ته مخامخ توب وکړو. نو څه کسان وی چې قربان مونږ سره اسباب نشته، مونږ به په د ابو سفیان قافلې باندې ورشو. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ورته پاسي، وای قربان مونږ د موسی قوم نه یو چې کینو چې موسی علیه السلام ته وی چې تا او د ستا رب د دشمن سره مقابله وکړي او مونږ ها هنا قاعدون، مونږ بدل ته درته ناسو. نه قربان یا رسول الله چې کومې خواته ته زمونږ مخ ګرځوې مونږ به هغې خواته سو. صحابه داسې عقیدې وي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ پاسېدو، وای اے د الله رسوله که ته مونږ ته ووایې چې دریاب سمندر سیند ته ودانګئ، د ستا په یوې اشارې باندې به مونږ ټول راغونډ شو او سیند ته به ودانګو. داسې د صحابه کرامو عقیدې وي، داسې مضبوطې عقیدې وي، داسې نبی علیه السلام سره لګاو. بخاری حدیث دی، نبی علیه السلام یهودی نه قرض اخیستی و، قرض مطالبه یهودی کوي. نبی علیه السلام ورته فرمایي ما خو تعالی قرض درکړی دی، هغه یهودي یې نه مني. الله محبوب ته یهودي وایي ګواه راوړه، هغه ته ښه پته وه چې په دې موقع باندې خو د سره څوک نه و. په دې کې صحابي رسول حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ راغی. صحابه و عقیدې وګوره، زمونږ څنګه عقیده، خپل شیخ متعلق، خپل پیر متعلق، خپل امام متعلق څه عقیده. 20 کاله مونځ ورپسې کړی چې څوک یوه خبر راته وکړي یاره ته ټیک وایه، هلکه تا څنګه عقیده ده؟ 20 کاله مونځونه ته غورځوې بربادوې. صحابي رسول حضرت خزیمه راغی، قربان یا رسول الله څه خبره ده؟ دې یهودي ته ما قرض ورده، ما باندې قرض و قرض مې ادا کړی دی، دی بیا دوباره مطالبه کوي. وی ګواه غواړي. حضرت خزیمه سر ښکته کړو، قربان زه حاضر یم که نه ګواه؟ هغه یهودي ته وایي زه د الله او د الله رسول ذات قسم خورم چې نبی علیه السلام خپل قرض ادا کړی دی. یهودي خو لاړو، یهودي روان شو. نبی علیه السلام فرمایي ای خزیمه ما چې دته قرض ورکولو په دغه ټیم کې ته نه وې، نو ته څنګه ګوایي کوې؟ ته څنګه ګوایي کوې؟ حضرت خزیمه وایي قربان یا رسول الله مونږ خو الله نه دی لیدلی، مونږ ته خو قیامت ورځې علم نشته، مونږ ته خو د آسمانونو پته نشته، مونږ ته خو د جنتونو پته نشته، خو تا راته ویلي دي. نو ستا په خوله باندې چې مونږ دومره ډېرې او غټې خبرې منلې دي، دا مې هم ایمان دی خزیمه چې تا دته قرض ورکړی تاسو دروغ نه وایي یا رسول الله. داسې عقیده. نبی علیه السلام خوشحال شو،
او د قرآن اخیرنه آیت دا د حضرت خزیمه په گواہی باندې چې په د باندې آیت باندې بل گوانو صرف خزیمه گواو. الله نبی په دریائے رحمت په جوش کې راغی فرمای اے خزیمه په صحابو کې کم یو صحابي چې راځي صدیق نواله بلال باندې ودرېږه چې کم یو راځي چې ځان سره گواہی کوي یو به بل هم راولوي د یو سړي گواہی به نه قبلېږي خو اے خزیمه کله هم چې ته گواہی کوې قاضي تر مخ د ستا یوازې گواہی به د 2 کسانو برابره ګرځېږي. الله څنګه عقیدې وي څنګه عقیدې وي. نو قرآن دغه آیت فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم چې دې تقریبا 11 ورځو بعد یو روایت مطابق راځي 21 ورځو بعد یو روایت مطابق راځي 41 ورځو بعد نبی علیہ السلام دنیا نه پرده فرمایلا بل گواه نه ملاو کې دو حضرت خزیمه وی ز گواہی کوم چې دا هم د قرآن آیت ته او دا پکې ولیکي. نو دا د حضرت خزیمه گواہی صحابه کرام چې الله نبی فرمایل چې د یوازې گواہی د 2 کسانو برابر ده لہذا خزیمه نه بل کس په مونږ ته پوسلته کو چې بل کس ځان سره راول. داسې عقیده وي داسې یو محبت و. دا خو په ژوندانه کې بخاری حدیث ته 2703 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار وفات شو ډیر زیات قرض په باندې وړو او باغ ورکوټه باغ مدینه منوره کې الته قرض وال چې دی هغه هم صبر نه کوي او دلته په دې یو سیزن کجوره کې د ټولو قرض پوره کېدونه راغه الله نبی ته. دا صحابه کرامو عقیده ته خو ګوري نبی علیہ السلام تراغه قربان پلار قرض دی را باندې کجوره دومره ندی شوه باغ تیار دی خو دومره ندی چې قرض په پورا کما. بخاری حدیث ته 2703 نمبر حدیث ته قربان پلار قرض ورکول غواړي وای ښه 2 روایتونه دي زه د بخاری الفاظ درته ذکر کوم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ټول کجوره را غونډې کړي کجوره را غونډې کړي چې را غونډې کړي الله نبی د برکت دعا ورته وکړه. برکت دعا یې وکړله چې دعا یې وکړله الله محبوب تشریف راوړلو واپس شو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو قرضدار راضی او زد هغه ته قرض په بدل کې کجوره ورکوم ښکلې تر او تازه کجوره او د خپل حصے نه زیات ورکوم. فرمای الله په ذات مې د قسم وی هغه کجوره چې د دې قرضدارانو نعمت هم نه رسیدي. فرمای الله رسول چې دعا وکړه دا سیدا کجورو کې الله برکت واچولو چې هغه قرض مې هم خلاص کړلو او دین علاوه زما ضرورتو د پاره هم ماته پاتې شو. اوس بخاری حدیث ته دی اوس کینی نه عقیده وګوره صحابي چې الله نبی ته الله کم کمال ورکړی. راغ جمعات کې مسجد نبوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته عرض کې خبر یې نن خو الله نبی ما د پاره دعا وکړه. یو روایت کې دا الفاظ دي چې نبی اسلام دعا وکړه بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام کجوري را غونډ کړي او څه کجورو لپاسه الله نبی کېناستلو الته د دعا ذکر نه دی او نبی علیہ السلام قرضدارانو ته په خپل باندې ورکول. خو به هر حال حضرت جابر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ته عرض کړي نن خو الله نبی ما ته دعا وکړه ټول قرض هم ادا شو او ما ته پاته هم شوي. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عقیده وګوره هغه سوي هغه وای اے جابر کله چې الله نبی تا ځان سره روان کړو مونږ وی چې جابر نن په دې عقیده په دې نت راغلی دی چې په د باندې به د یو قرضداري هم 1 روپۍ نه پاته کیږي ولې چې الله نبی ځان سره روان کړی دی. امام اہل سنت فرمائی مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ما عزت مندو دا خو په ژوندانه باندې بل د بخاری حدیث در تبینو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نبی علیہ السلام پردہ فرمائے لیدا
راغه نبی علیہ السلام مزار خواتا دا مونږ چلاړ شو کنه اسې نزو. الحمدلله زمونږ عقیده د صحابه او عقیده ده. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ راغه اللہ نبی خواتا قبر خواتا ودرېدو دعا کوي اے د الله رسوله په مدینه باندې باران نشتا، قربان قحط سالی دے باران نشتا چه باران وشي. ما عزت مندو ما طرف توجه لره. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ دعا وکړه چې دعا یې وکړه راغه کور ته راغه سم لستلو سر سترګې پټې شوې زړه سترګې ښکارا شوې. الله محبوب تشریف راوړي، الله نبی تشریف راوړي په خوب کې وای اے بلال نن خو ما خواته راغلی فریاد دې کړی 3007 نمبر حدیث ته په بخاری کې فریاد دې کړی اے بلال بن حارث دستا دعا قبول شوا باران به هم کیږي او دې سره سره حضرت عمر رضی اللہ تعالی دورو اے بلال بن حارث ورشا حضرت عمر باندې میں سلام وایا چې الله نبی سلام در باندې وای او ورته وای چې خفقېګم په عیال باندې په خپل عیال باندې خفقېګم را عیا باندې الله بخامخا بارانو فرمای الله نبی ما ته په خوب کې تشریف راوړو په سبا مو چې قتل په سبا باندې باران وشو. صحابه وکي دی وګور نن الله دې معافیو کی دومره کې دې کمزور شو کسو ک الله نبی خواته ودرېږي نو بس خلک کوي او هو الله نه غواړه. ما عزت مند صحابه کرام هم الله نه وخت کوونکي وو خو په واسطه په وسیله وو. دلته یو عام سړی سره تا مانو شو ملاو کېدای MNA سره MPA سره تا ما ډایرکټ شو ملاو کېدای PA باندې ملاو کوي نو ته الله غوندې عظیم اصلي ته څنګه ډایرکټ ورځي. قرآن کې حکم درته کوي وبتغوا الیه الوسیله ما ته چې راځئ ما ته وسیله راوړئ او په دې باندې د صحابه کرامو عقیده او ایمانو. حضرت بخاری حدیث ته حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچ باران نه کېدو باران بنه کېدو مدینه منوره باندې نو صلات استسقا پر به خلق راغون کړل سارول به او به اس نو ور کول خلق ته وی خپل شلیدل جامع واغوندې خوراک پنه کوي زناور به را بار کړ ساروی به را بار کړل نفل به وکړو نفل نه بعد به دعا کوله س دعا به کوله. نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ به ودرولو لاس په پور تکړو وای اے پروردگارا باران نکیږي په مدینه زمکه باندې د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس میں سفارشی را وسته د ته په مونږ باندې باران وکي. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واسطه به پیش کړه فرمای چې څنګه حضرت عمر دعا کوله الله په مدینه باندې باران وراول. دا د صحابه کرام عقیده. مشکات شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی ستفترق امتی 73 فرقہ کلهم فی النار الا واحدہ. فرمائی یو وقت بدا سے راشی زرد چزما امت پا 72 پا 2 فرقوں کے تقسیم شی 2 فرقوں کے با تقسیم شی. فرمائی کلهم فی النار الا واحدہ ټول فرقه با جهنم تزي خو ایوه با جهنم تنزي ایوه با جهنم تنزي هغه فرقه ناجیه ده هغه جنتیان دي. صحابه کی قربان یا رسول الله دا کم خلق دي نبی علیہ السلام ورته فرمای ما انا علیه و اصحابه سوک چې زما په نقش قدم زما د صحابه کرام په نقش قدم لاړو دا جنتی فرقه ده. نن دا سه خلق صحابه کرام په څه خبره کوي افسوس ته دی هم د جنت تملري څه خلق دي اهل بیت په څه خبره کوي هغه هم د جنت تملري. یاد وساته صحابه کرام دا عقیده صحابه کرام د څه خیسته عقیده الله نبی متعلق څه قسم تکلیف پریشانی برا نبی علیہ السلام دربار ته رامنډ نبی علیہ السلام حیات ظاہری کے نبی علیہ السلام خواطرات نبی علیہ السلام حیات ظاہری نہ بعد نبی علیہ السلام مزار پر انوار خواطرات او دعا بیا کولا اللہ بدوی دعا گانے قبل اولے. کتابون علی کی بہقی شریف کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الله محبوب قبر خواته تشریف فرما دے او جاړي پدې کې مروان بن حکم راغی هغه وایي څه کوي چې قبر خواته ناست دی تیاره وه لیدلی نه و چې څوک دی چې مخې را وګرځولو فهو ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سترګې راپورته کړې وای اے مروان بن حکم زه چېرته بت ته نه یم راغلی چېرته صنم ته نه یم راغلی بت ته زه الله محبوب خواته راغلی یم زه الله محبوب خواته راغلی یم او دا زمونږ د زړونو قرار دی او دا زمونږ د زړونو سکون دی ما عزتمندو قدرمندو عقیده مونږ ته پکار دی چې د صحابه کرامو والا عقیده وي نو یوه د منافقینو عقیده دی قرآن کې الله فرمایي واذا قیل لهم آمنو چې دوی ته ووایه چې ایمان راوړئ قالوا انؤمن کما آمن السفهاء دوی وایي دې احمقه دې بېوقوفه خلکو په شان مونږ ایمان راوړو الله فرمایي الا خبردار انهم هم السفهاء دوی په خپله احمق بېوقوف دي ولكن لا يعلمون خدای پوهه نه لري دوی پوهه نه لري نو ایمان دوه قسمه شو یو د صحابه کرامو ایمان شو یو د منافقینو ایمان شو الله ته د صحابه کرامو ایمان قبول دی او هغه ایمان قبول دی چې کوم ایمان د صحابه کرامو والوي او چې صحابه کرامو وال شانت ایمان نوي هغه الله ته نه دی قبول الله رب کریم دی مونږ ته هم د حضور د باغ ګلونو پشان ایمان لرلو توفیق نصیب کی آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و